أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سورة الأنعام 62 نمبر آیت. ثم ردوا بیا به دا خلق واپس کړي شي إلى الله الله تا مولاهم الحق چې مالک تدوی په حق باندې دی. دې کې اشاره د قیامت چې د کله دا خلک ټول وفات شي نو بیا به دا ټول خلق الله تعالی طرف ته واپس کیږي. الله تعالی صحیح مالک دی، حقیقي مالک دی. نو الته بخپل د خپل اعمالو حساب پیش کوي. نو چې حق قربانیان کړي دي، مهنت یې کړي دي، اخلاص یې کړي دي، هغه ته به د هغې بدلی الله تعالی ورکړي. کوم چې مجرمان او ظالمان دي د هغوی نه به انتقام اخلي. د دغه مسالې لپاره به دا خلق رد الى الله واپس کړي شي الله تعالی ته. مولا هم الحق چې مالک تدبیر په حق باندې دی. مولا دلته کې په معنا د مالک سره دی. بل ځکه نور ځګنو کې اکثر چې کوم راغلی دی نو هلته کې مالک مولا په معنا د حامی او ناصر سره دی، امداد کوونکی او دغه شان کې حمایت کوونکی. نو کوم ځکه کې چې دا مسله ده چې د مسلمانانو مولا چې کوم دی الله دی او د کافرانو مولا نشته دی. هلته کې مولا په معنا د حمایت او د مرسته سره دی چې د الله تعالی مرسته د مؤمنانو مرسته الله تعالی کوي او د کافرانو د مرسته څوک نشته. داسې خدای نشته چې د کافرانو مرسته وکړي. نو دې ځکه په معنا د مالک سره دی، ځکه مالک د کافرانو د مسلمانانو یو شان دی. دا ټول خلق به الله تعالی ته واپس کیږي، به کافرانو هم مسلمانانو هم به الله ته واپس کیږي او ځکه واپس کیږي چې الله تعالی مالک دی. الا له الحكم، خبردار دی الله تعالی د پر اختیار د پیسری دی. د حکم او د اختیار د حکم اختیارمند الله تعالی دی. او هو اسرع الحاسبین، دا ډېر زر حساب کوونکی دی. دا غون آیات چې کوم دی دا یو دلیل په اثبات د قیامت باندې چې قیامت ثابت دی او قیامت دې د لپاره د خلکو د اعمالونو بدلی ورسیږي. دویم د مخکینی دلایلو نتیجه هم ده چې کله ټول صفاتونه ټول قدرتونه د الله تعالی په کنټرول کې دي، د الله تعالی په وس کې په اختیار کې دي، مخلوق نه بیخي نه پیشو، نو د هغې نتیجه دا راوتله چې الله تعالی به د خلک دوباره ژوندی کوي، د اعمالو بدله به هم ورکوي. په دې باندې هم الله تعالی قادر دی. الله تعالی وی وهو اسرع الحاسبین، ډېر زر حساب کوونکی دی. حدیث مبارک کې دی نبی علیہ السلام فرمایي چې دا قیامت د دومره زیاتو انسانانو حساب دا به دومره ټیم واخلي لکه د دنیایي ورځ چې تاسو راواخلي د سهار نه د غرمې پورې چې څومره ټیم دی، به دومره ټیم کې به د قیامت کې د ټول انسانانو حساب کتاب مکمل شي. نو دا ډېر زر کېږي، دا هېڅ ټیم به وانه لي. نو دا سوچ مکه وجه دا دومره انسانانو په حساب کې به زما نمبر کله راځي، دا شیطاني وسوسې دي. الله تعالی وی وهو اسرع الحاسبین، دا ډېر زر حساب کوونکی دی. قل ورته وایه من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیه. دا بل دلیل دی د الله تعالی په قدرتونو باندې. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی قول ته ورته وایه من ینجیکم، څوک خلاصوي تاسو من ظلمات البر، د تیارې د وچې نه، والبحر د دریاب نه. په وچه کې تاسو کومې سفرې کوئ، کومې تیارې تاسو ته راځي، او په کومو تیارو کې تاسو په صحابې کوئ، نو بیا د تیارو نه هم څوک خلاصوي. سمندري سفرو کې چې څومره تیارې مخې ته راځي په دې کې هم څوک خلاصوي. تدعونه، تاسو پکې رابلئ د الله تعالی. یعنې معلومېږي دا چې کافران هم الله تعالی مني، مشرکان، او په سخت ټیم کې صرف د الله نه سوال کوي، بل چا نه کوي. ظلمات چې کوم دی یوې حقیقي معنا ده، په معنا د تیارې سره راځي. خو د تیارو قسمونه ډېر زیات دي، کله د شپې تیاری، کله د ورځې تیاری. نو په دې وجه باندې دې ته ظلمات ووایو. چا ویلي ظلمات په معنا د مصیبتونو سره هم راځي، نو بیا به رسي چې څوک خلاصوي تاسو د مصیبتونو د وچې او د لندې نه. خو د دواړو مفهوم یو بل ته نږدې دی. الله تعالی به تدعونه، تاسو پکې رابلئ الله تعالی تضرعا وخفیه، په عاجزۍ سره او په پټه باندې. عاجزي الله ته کوي، مشرکان یادوي. مشرکان عاجزیم بیا الله ته کوي او په پټه باندې هم الله تعالی رابلي، سوال ورته کوي چې د عذاب نه خلاص کړه. او الفاظ یې دا دي لئن انجانک، موږ دې خلاص کړلو.
من هذه ردی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین من بشو د شکر گزارانو نه. شکر چې کوم دی نو دا څه ته ویل کېږي؟ د نعمت پیژندل او بیا د هغه نعمت چې کوم منعم دی چې دا نعمت درکړی دی د هغه د نعمت خاوند حق ادا کول دا شکر گزاري ده. نو مطلب دا شو چې موږ شکر گزارانو چې د نعمت موږ معلوم کوو هم پیژاندو د دې نه بعد د الله تعالی کوم حق په موږ باندې دی هغه حق په موږ ادا کړو او د الله تعالی د حقونو کې غټ حق دا دی د الله تعالی توحید او وحدانیت ومنل شي. نو حاصل دا چې موږ مسلمانان شو د شرک نه توبه وباسو. دې آیات کې یو سبق دا دی چې کافران هم دا عقیده لرله چې د سخت نه خلاصولو والا ذات الله تعالی دی او دا به د اقرار به کله کاو په سخت ټیم کې به کاو، خو چې کله به راته راله نو بیا به شرک کاو. نو الله تعالی د دوی نه یو قسم له شکوه ذکر کوي چې په سخته کې ما یادوي او چې کله راته شي بیا بوتانو ته منډې وخی شرک کوي. نو شکوه شوه ګیله شوه. د دې سره سره دلیل شو چې توحید یو داسې مضمون دی چې کافران هم قایل دي په سخته کې اقرار کوي خو براته کې صرف نه کوي. دریم معرف القرآن ذکر کړی دی چې په دې کې یو زبردست عبرت هم دی. الله تعالی د مشرکانو احوال ذکر کړی دی چې دوی شرک کوي خو چې کله سخته پسې راشي او ګیر شي نو تدعونه تضرعا وخفیا الله تعالی را بلی په عاجزۍ سره او په پټه باندې په عاجزۍ سره الله تعالی را بلی الله تعالی نه سوال کوي. وای در دې مسلمانانو د پاره یو قسم له تعلیم شو چې مسلمانانو په ځینو حالاتو کې غوتاسو نه مشرکان هم خري په سخته کې خو الله وریاد شي کنو او تاسو هغه خلک چې ټیک د بت پرستی خو په حال نشته د قبر پرستی خو نشته دی خو د سخت په ټیم کې هم تاسو الله تعالی نه یادوي بلکې تاسو په اسباب باندې بروسه کوي. لکه ډېر مسلمانان بیماران شي نو هغه اعتماد صرف په ډاکټر او په دوايي باندې بل شي باندې اعتماد نه راځي. معرف القرآن دا مضمون ذکر کړی دی چې دا هم د خلکو د پاره تعلیم شو. د دغه نه علاوه نور حالاتو کې چې کله د دشمن یره سخت راشي تاسو په وسایل باندې بروسي کوي چې وسایل یې جو بس ټیک ته وسایل نه بیا ورختا یې چې موږ بیللی ده نو په وسایل باندې بروسه کول سخت پټیم کې د حمد شرک یو قسم دی. په دې کې عوام خلک خو عوام جډیر خلک چې ځان ته لوی خلک وي د علماء په شکل کې دغه په مصیبت کې اخته دي او یواز یختانه دی هغه فتویم کله کله جاری کوي. لکه مثال په تور باندې فلسطین کې د مسلمانانو او د اسرائیل منځ کې جنگ وشو او جنگ روان دی مخالفت روان دی نو یو فتوا جوړه شو چې یاره دغه مسلمانان چې د اسرائیل سره جنگي ډېر بې وسه خلک دي کمزوري خلک دي آیا دوی دا دغه چې قرباني به الله تعالی بدر کې قبول یو قبول بنای د جهاد یو کې بنای ځکه مسلمانان بې وسه دي خو قرباني کوي او کافرانو زور دي دغه سره وسایل لري نو ډیرو بیمانو خلکو فتوی رااله چې دغه مسلمانان پناه حق دي. ولی پناه حق دي؟ دلیل دا دی چې د اسرائیل د فلسطین د مسلمانانو او د اسرائیل د طاقت توازن برابر نه دی، یو شان تکي نه دی. پکار دا د څومره عسكر او فوجان چې د اسرائیل سره د مسلمانانو سره وي څومره ټوپکې اسلحې او توپونه چې د اسرائیل سره د مسلمانانو سره وي او بیا جهاد کو توازن برابر وي بیا به جهاد وي او توازن برابر نه دی نو ول جهاد د ډیر دنیا نه د فتوا رااله او ګیلم د ځکه نشته دا خلکو نه رااله چې کوم انګريزانو د خلک تیار کړي د همیشه د بار د اسلامي نظام خلاف استعمالي د مسلمانانو د فرقوالت او د انتشار د لپاره استعمالي هم د خلکو پتوي ورکړل خو بس په نجامه کې ورکړل او دغه مسلمانان ته بنا حق باندې ویل نو بده څنګه کې تاسو خیال کې مکمل بروسه بس شي باندې شو په وسایل باندې شو د الله تعالی یې پکې رانه حالانکه اسلامي تاریخ چې ته مطالعه کې چرته هم په اسلامي تاریخ کې څومره قرباني شوې دي چرته هم طاقت توازن برابر نه دراغلي. کله چې د جالوت او طالوت جنگو نو هم جالوتیان په زرګونو باندې قرآن واقع ذکر کړی دا مسلمانان صرف 313 کسان بدر جنگ ګورا بدر کې کافران نظر نه زیات دي مسلمانان صرف 314 لستی دغه شان کې نور جنگونه چې څومره اسلامي تاریخونه مطالعه کوي څومره جنگونه مطالعه کوي نو مسلمانان ډیر کمی او کافران ډیر زیات. قرآن په خبره دا مضمون ذکر کړی دی چې کم من فئه غلبت فئه کثیره باذن الله ډیری پیری په اسلامي تاریخ کې داسې شوی دا د سکیږي چې لږ خلک د الله تعالی په حکم او په الله تعالی په امر سره په ډیرو ظالمانو باندې غالب شي او بدی پیړۍ کې بدی زمانہ کې خلکو بدا وسوسه هم چوله چې دا خلک په خوانه تیر شوی د زمانہ کې لسی نه کیږي ځکه وسه ایمانونه ویل نشته دي پس تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې افغانستان کې کمزوري مسلمانان لوګ مسلمانان د 15 ملکونو بدمعشانو له ماتې ورکړل
او داسې قوتونه چې قابو د خدای دعوی ته رسېدلي خو په څه وجه باندې چې کم من فئة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. نو په ټولو حالاتو کې په الله تعالی باندې بروسه پکاري. مشرکانو په سخته کې په الله تعالی باندې بروسه کوله، توحید به ایمانو او دغه ټیم کې به نور وسایل اسباب او شرک خبري به نه کولې. نو معرفت القرآن ذکر کړی دی چې مسلمانانو ته لپاره زبردست عبرت چې دوی په سخته کې بیا شرک کوي، اسباب ته منډي وهي، وسایل ته منډي وهي، او ډېر خلک پکې داسې چې قبرونو ته منډي کې په سخت ټیم کې. خو مشرکان دي خدي په دې مسله کې چې هغه په سخته کې به الله یاداو. نو الله تعالی داغي احوال ذکر کوي چې لئن انجانک موږ د خلاص کړو من هذه لدی مصیبتنا لنكونن من الشاکرین، موږ د شکر گزاران. نو دې ځکه کې معلومه دا چې د واده خلاف خلکو واده خلافي پکې موجوده و، الله تعالی سره واده وکړه بیا به خلاف شو او ناشکر خلکو. قل الله ينجيكم منها، ورته وایي چې الله تعالی خلاصي تاسو منها ردینا. تور ته خپل وایي دې مطلب دا دی چې دې بل جواب نشته چې تک د وسو کې چې دې سخت نمسوخ راسي او مشرک وایي چې بل څوک خلاصي. مشرکان دا عقیده نه وجبتان خلاصول کی، دا خبره عقیده راغونه و، دا عقیده نه و چې قبرونو والا خلاصول کولای شي. نو جواب هم دغه و چې الله ينجيكم منها. خو مشرکانو دا اقرار نکاو، دی وجه نه کاو چې د مسلمانانو ته پاتې رانه شو او ملامت وته نشو. نو به وجه بزان غلې کو عزت د وجه نه خبره نه کوله. الله تعالی په خپل ورته وایي چې دوی نه وای نو ته ورته وایي چې قل الله ينجيكم منها، ورته وایي چې الله تعالی خلاصي تاسو منها ردی مصیبتنا ومن كل كرب، او د هر قسم نور مصیبتونو نه. تیاری د وجه د مصیبتونو نه علاوه نورم به شمار مصیبتونه شته، دا غینم تاسو خلاصي. ثم انتم تشركون، بیا تاسو شرک وایي. قول ورته وایا هو القادر، د الله تعالی قدرت لري، على ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم، شراول کی بتا سمن عذاب د پاس تاسو نه. تاسو د اسلام مخالفت کوي، توحید مخالف یی، الله تعالی په الحال بتا سو د قدرت لري چې تاسو د پاس نه عذاب راولېږي، او من تحت ارجلکم، یا لاندې د خپوس تاسو نه. دا غون آیات دا هم دلیل له د الله تعالی په کامل قدرت باندې چې الله تعالی داسې قدرتونه لري. ورسره تخویب ته د کافرانو د مخالف اسلام دشمنانو د لپاره چې د الله تعالی د نور قدرتونو په شان ته کې دا قدرت هم شته چې ګورې تاسو مخالفت کوي په الحال به تاسو باندې عذاب راولېږي د پاسه نه یا لاندې د خپوس تاسو نه. نو لہذا بری دنیا کې په قبر کې په آخرت کې تاسو دې خبرې نه محفوظ پاتې کېدې نه چې د الله تعالی عذاب برانه شي، قطعا محفوظ کېدې نه شي تاسو چې مخالفت هم د الله کړي د الله تعالی باندې عذاب را لېږي. او هغه دنیوي حکومتونو شان نظام نه هغه کې د نیولو د چاپو قصه نشته، ډایرک ایبعث علیکم را لېږي به تاسو باندې عذاب. دې ځکه کې دا من فوقکم او من تحت ارجلکم کې خبره ده چې د پاسنی عذاب او رستنی لاندنی خپل ول عذاب نه څه شي مراد ده. دغه د مفسرین یو جماعت رائے ده چې کوم عذابونه د اسمان نه نازلېږي لکه د اسمان نه کاڼي ورېدل شو، کوم چې بلوتیانو باندې ورېدلې دي، د اسمان نه به دومره پیمانه باندې باران را ورېدل چې خلک غر کې لکه د نوح علیه السلام عذاب شو، یا د اسمان نه نور عذابونه لکه بني اسرائیل باندې برچندخانو بارانونه کېدل، د سپږو بارانونه پې کېدل، د مولخانو باران پې د پاسه نه وشو، د یینو بارانونه په هغې باندې شوي دي. وایي د دې نه دغه عذابونه مراد دي چې کوم په تېرو امتونو باندې د اسمان نه به دغه طریقه نازل شوي دي. او د خپو لاندې عذابونو نه څه شی مراد دی؟ د دې نه مراد زلزلې ته مراد دي چې دا د خپو لاندې. دغه شان ده کې د ځمکې راښکل ته مراد دی، لکه څنګه چې قارون د خپلو ملګرو سره او د خپل مال دولت سره په ځمکې کښته لاړ، دا عذاب د خپوره طرف نه و. دا دوه مشورې رایي، دا عذابونه مخکې به د امتونو باندې راغلي دي. الله تعالی وایي په دې باندې زه قادر یم اوس یې هم راوستی شم. دویمه رایه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او د امام مجاهد رحمه الله ده. هغوی وایي چې د پاسني عذاب نه مراد بدترین حکمرانان دي چې که تاسو بدعمله شئ نو ستاسو په سرونو باندې به زه بدترین حکمرانان راولم، او دا به داسې حکمرانان چې نه به ستاسو د دین خیال ساتي، نه به ستاسو د اخلاقو او د عزت او د امن د خوشحالۍ هېڅ پروا به هم نه کوي، یو وحشیان به تاسو په سرونو به مستلط شي او دغه به تاسو ژوند دا به د تار تار کی نیست نابود به کی د مرګ ارمان بیا تاسو کوي، داسې به د ژوند خاورې ریږي. بیا دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د قول او د امام مجاهد رحمه الله د قول تایید د احادیث ډېرو کتابونو نه هم کیږي
هغه دا چې تاسو څنګه اعمال کوئ نو دغه شانو کې عمرا په تاسو باندې ټاکل کیږي. او د عربی یو مشهور مقوله متل هم پدې کې شته دی چې اعمالکم وعمالکم، تاسو اعمال به تاسو باندې حکمرانان چې څنګه تاسو عملونه څنګه عملونه تاسو یې الله تعالی به دغه خلک په تاسو باندې راولي، او چې تاسو دیندار کېدلې الله تعالی به دغه لری کې تاسو به خلک راولي. دا دوه روایت چې کوم دي د یو بل مخالف نه دي، بلکې د دې حاصل دا ده چې د پاسانی عذاب دوه قسمونه دي. یو هغه دی چې ظاهر بسترګو باندې تعین محسوس عذاب دی لکه دغه د متیر امتونو والا خبره شوه، او دویم چې کوم دی معنوي عذاب دی چې بسترګو باندې ښکاري نه، خو هغه اندازه به تاته ولګي چې بسر باندې داسې خلک مسلط شي دا کارونه سره شروع کړي. نو داسې ووایي چې عذاب من فوقکم نه مراد دوه قسم عذابونه شو، یو حسي عذابونه چې کوم تیر امتونو باندې راغلي، یو معنوي عذابونه چې هغه د بدو حکمرانانو په شکل کې په خلکو باندې مسلط کیږي راځي به. او دویم چې کوم دی نو من تحت ارجلکم د دې نه مراد دی. یو قول مخکې موږ وایو د مشهور مفسرینو چې کوم عذابونه د خپو د لاندې نه شروع کیږي هغه زلزله د باغې کې د ځمکې راښکل شامل دي. خو د دویم قول د ابن عباس رضی الله عنهما او د امام مجاهد رحمه الله د وینا مطابق کم چې ابن کثیر نقل کړی دی په دې باره کې، ابن کثیر تقریبا دی کې 12 اقوال نقل کړی دي. نو د هغوی رای دا ده چې من تحت ارجلکم نه مراد هغه خلک دي چې کوم ستا ماته دي. نو که فرض که ته حکمران نو ستا نوکران ستا ملازمین او عمله دا به ټول غداران خائنان ګمراه خلک نافرمان او ستا به یو خبره هم نه اوري. او دغه شان کته د کور مشري صرف د کور کې د اختیارات دي نو ستا بچي او ستا کشران به ستا یو خبره هم نه اوري بلکې ستا خبرې به تاته بیرته درته مبي داسې عذابونه به الله تعالی پتا باندې راولي. نو ماته خلک نافرمانه کېدل دا هم د ګناهونو علامات. اوس دا دوه اقوال چې رايو ځکه چې معارف نقل کړي دي نو داسې وایي چې من تحت ارجلکم کې هم د عذابونو دوه قسمونه شو. یو محسوس عذابونه دي چې هغه زلزلې په شکل کې د خسف په شکل کې یا د لخکین د اوبو د راخوټ کېدلو په شکل کې کوم نوح علیه السلام زمانه کې د لخکین اوبو راخوټ کېدلې دومره مقدار باندې چې خلک یې ډوب د باران هم راووري د لخکین هم راخوټ کېدلې دوه عذابونه رالو باراني او لاندني دوه عذابونه شو. او دویم معنوي عذابونه چې هغه کې د ماتات خلکو نافرمانی شامل ده چې لاندې خلک ماتات خلک د نافرمانی ک بچي د مور او پلار بناوري کشران هغه ناوري کستانو کران ملازمینی هغه بستان ناوري ستا قوم بستان خبره ناوري مخالفت به دي شروع شي. نو دا عذابونه به تاسو باندې الله تعالی وزر علیکم نو دا عذابونه دي. او دا ورسې شي د وجه نه کیږي چې کله د اسلامي احکام قدر او قیمت خلکو نه ذهن لري شي او داغي قدر نه خلک عمل نه کوي خلک داغي نشریات نه کوي دغه احکام مخالفین او دشمنانو په منځ کې دا غوښ د دې رویه چې د بایکاټ رویه نه د دعوت رویه نه د مقابله رویه نه ده بلکې دا غوښ خاموش ناس یې ناس ته پاسته ده یې تایید کوي مرسته وسره کوي. نو دا قسم عذابونه په معاشره کې شروع کیږي. دا دوه قسم عذابونه شو د پاستانه ولاندینی او بیا د هغه د پاستانی ولاندینی عذابونو قسمونه تاسو ته ویل. دریم عذاب دا دی او یلبسکم شیعا یا به تاسو ګډ وډ کې د ډلو سره تاسو به د مختلفو ډلو سره ګډ وډ کې ويذيق بعضکم باس بعض بیا بسکی بعض تاسو نه جنگ د باز نورو او بسکی بعض تاسو لره جنگ د باز نور. د دې مطلب دا دی تاسو په منځونو کې بس سخت اختلافات پیدا شي او دغه اختلافات چې را پیدا کیږي د هغه خلک به کوم خواهش پرست خلک د خپل خواهشاتو تابع دغه خواهش پرست خلک به تاسو په منځونو کې مختلفې ډلې پارټیانې به جوړ کړي ګروپونه به جوړ کړي تنظیمونه به جوړ کړي به قوم په سر باندې او د علاقې په سر باندې په نور نمونو په سر باندې دا به ټول خواهش پرست خلک حق پرست خلک بنئ او دغه خلک به د یو بل باندې بیا حمله شروع کړي. نو چې کله دغه خواهش پرست خلک حمله شروع کړي نو دا خو د مظلوم دفاع خو به کې نشته دی د اسلامي احکامو ناپیژول خو به کې نشته دی او دا کم قسم جنگ شو دا عذابونه شو. دا د الله تعالی هغه وارننګ دی چې الله ورکړی دی چې تاسو په شریعت باندې عمل نه کوئ په دین باندې او تاسو مختلفو فرقو کې بدلو کې هم تقسیم کما او بیا هم په جنگ باندې ورولم نو جنگ یو لوی عذاب دی بیا به خونریزیانې کړهونه دردونه جیلونه تاسو په سرونو شي او دغه د اسلام د پاره بیا هم نه نو بیا د مستقل عذاب شو. کله د اسلام لپاره کړهونه تیرې نو هغه عبادت کې راځي هغه جمع کېږي اخرت ته هغه په دنیا کې ثمره ملاويږي
خو چې کله جنگونه د اسلام د پاره نه دي نو چې څومره تکلیفونه او کړاوونه پکې دي دغه ټول عذابونه دي او دا د هیڅ حیثیت نشته دی. د عذاب او د امتحان فرق مخکې موږ ویلی دی. عذاب دي عذاب علامات دی چې کله به خلکو مسلط شي خلک سخت مایوسي وارخطای واضح خلی نیولي او صالح نه برابرېږي. او امتحان دي ته وایي چې دا به سخته وي خو به دې کې به اطمینان وي سړی به مطمئن چې زما دا کار ټیک دی د دې بدله ماته میلاویږي دا ضایع نه ځي. دا یو باطني علامه ده د عذاب او د امتحان. نو په دې وجه باندې دا آیت د جهاد خلاف نه دی بلکې دا د خونریزۍ د خانه جنګي خلاف دی. اوس دې ځکه کې اختلاف چې کوم دی یو دا اختلاف شو د خواهش په اعتبار سره شو. قرآن چې کوم مذمت کړی دی د عذاب کې راوستلی دی او دا هغه دی چې کوم د خواهش پرستۍ په بنیاد باندې دی او دا ناجایز دی دا حرام دی د خونریزي چې کوم د عذاب قسم دی. یو اختلاف هغه دی چې کوم جایز اختلاف دی. هغه جامع الصغیر نقل کړی دی چې زما د امت اختلاف د رحمت دی. نو هغه رحمت دی چې کوم د قرآن او د حدیثو د خدمت په بنیاد باندې د اخلاص په بنیاد باندې صرف د رأی په اختلاف کې پیدا شي. لکه د مجتهدینو اختلافات راواله مجتهدینو چې دین نه کم کار کړی دی نو ډېرو مسایلو کې یو بل نه جدا جدا تللی دي. خو دغه اختلاف رحمت دی دغه عذاب نه دی. د دې علامات دا دي کوم چې عذاب یې نګور عذاب او اختلاف علامات دا دي چې دا به بل ته کافر وي مشرک به ورته وي هغه به د مرګ قابل ګڼي هغه به وژني. نو دلته چې کوم ذکر شو او د مسلکونو چې کوم اختلاف دی په دې د اهل سنت والجماعت اتفاق دی چې هیڅ یو مسلک والا بل مسلک والا ته کافر نشي ویلی. کافر هیڅ څوک هم نه دي مسلکونو کې کافران نه دي. دویم هیڅ څوک د بل مخالف تحریک نشي چلولی. لکه مثال به تبر باندې یو ځای کې خلک دی هغه ټول شوافیع دي ټول په دې باندې اتفاق لري چې موږ به مانځه کې راپولې دي. کوم مثال به تبر باندې اگر چې دغه مسله اختلافي مسله ده او په ډیرو دلایلو سره د دوی دا رای راجح نه معلومیږي خو یو سړی ورغی او دغه ذکر کې دنه شروع وکړله چې وروره د اساس د اشارې راپورېدل د غلط دي دا مه کوئ دا ناجایز دي دا خلاف اولادیه بدې لیول باندې تحریک پکې شروع کړي. دغه د امام مسلم رحمه الله یو رای یو حدیث نقل کړی دی کوم چې د اهل سنت والجماعت لپاره مستقل دلیل هغه وایي چې کله د یو ځای مسلمانان په یو عقیده باندې متفق شي هغه عقیده شرعي یعنی باغ څوک کافر کیږي نو گمراه کیږي نو کوم شریعت کې ول یو بنیاد دلیل ولا موجود دی اگر چې خلاف اولامي او د بل ځای نه سړی مسله راوړله هغه خیر اولام دا ناجایز د ناجایز باس نه دی د اولاد د خلاف اولاد باس بل ځای نه مسله رااله چې دا کار دا کسان په غلطه باندې دی ځان له پکې پټ ګروپ بل جوړ کو بل لار را پیدا کړ. دا دومره سنگینه مسله ده نبی علیہ السلام یې فقتلوه دا کس مړ کړي چې دا شرعي مسله راوړله امت منتشر کو دا مړ کړي قتل کړي. د دې حدیث نه معلومیږي دا او د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې مسلکونه د یو بل خلاف تحریک په عزت کې نه چلول نه چلای عزت کې نه چلای. هر سړی خپل تعلیمات باندې عمل کوي او چانه دی ویل چې حنبلیان کافران دي دغه خلاف تحریک وچلول شي مسلکونه غلط دي. چا اوس پورې نه دی ویل چې شوافی غلط دي چانه دی ویل چې مالکیان غلط دي. لازم د اهل سنت والجماعت عقیده ده او د کم چې باطل اختلاف ته کم چې دی حدیث کې د آیات کې مذمت ناجایز دی داغي علامات دا چې بل ته کافر وي مشرک وي بدعتي وي. صاحب د الفرق بین الفرق لیکلي دي چې دو اویا د باطل ډلو علامات دا دي چې دا بخپل مسالې د قطعي یقیني صحیح مسله وي او د بل کم د بل مسلک خلکو ته قطعي یقیني باطل کافر وي. دا وای د فرق باطله او علامات دي د خوارج علاماتونه دا دي کم چې باطل خلک دا مسله صاحب د الفرق بین الفرق لیکلي ده. او د ذکر کې چې کم جنگونه بدی کې جوړيږي او یل به کوم شیعان چې کم سخت عذاب دی الله تعالی به خلکو راولي هغه په دې بنیاد باندې دی اگر دلایل په بنیاد باندې نه دی اگر دین د خدمت په بنیاد باندې نه دی بلکې هغه چې د خواهش پرستی ده او دغه د مسلمانانو خلاف د جنگ جګړې او د دشمنی لپاره بنیادونه سببونه دي. دا مسلکونه دسه یو حیثیت لري لکه یو غاډ روډ دی یو سړک دی لپاره جوړ شوی دی په دې باندې غاډ گاډي زی ډیلی گاډي بزي اړه به یو خیر دی بل دې لپاره به کې کچي گاډي زی او خیلاس ما واپسې کې کم گاډي راځي دغه لپاره $1 شو خکته چې کم گاډي زی مثال په تور باندې دغه $1 شو نو دې اوس سړی دا باسونه نشي کولای دا روډ بهتر دی دا روډ خوشې دی او دا روډ دې روډ او لار دی څه خبره نه ټول هدف یو دی اسانه د لپاره دا کار شوی دی. دا شر مسلکونه هم دغه شی دی د دین خدمت دی ټول هدف یو دی د الله رضا حاصلول قرآن او حدیث خدمت طریقې کار کې فرق شو
طریقې کار سره هیڅ اختلاف نه جوړیږي. لکه مثال بل مثال یې داسې واخلئ، عام دنیاوي کارونه کې یو سړی د ګوړې دکاندار دی، یو سړی د سبزۍ دکاندار دی، بل دوايي خرڅوي، بل چې د عام سامان هارډویر سامان خرڅوي. په دې کې څه دلیل موږ نشو ویلی چې هارډویر والا په حق دی که د ګوړې والا په حق دی او که دا بل په حق باندې دا موږ نشو ویلی، بلکې ټول ضرورت دی د ژوند اسباب دي. دغه شان د کې بدینی شعبو کې جهاد د اسلام ځان له لاره ده، درس او تدریس ځان له لاره ده، واعظ نصیحت ځان له لاره ده، جهاد فی سبیل الله ځان له لاره ده. نو په دې کې سوال نشته چې یاره یا په اسلام کې جهاد نشته یا تبلیغ نشته یا درس نشته یا واعظ نصیحت نشته، دا خبره باطله ده، بلکې د اسلام د خدمت جدا جدا لارې دي. دغه شان حیثیت مسلکونه لري. معرف القرآن په دې باندې تفصیلي بحث کړی دی. بهر حال باندې په دې کې هم روایت شته دی چې دا دوه عذابونه چې کم دي، من فوقکم او من تحت ارجلکم ولا عذابونه، د پاسه نازلېږي او هغه عذابونه چې کم حسي عذابونه دي چې کم د کاڼو په شکل کې دي، د یونو په شکل کې دي، چندخانو په شکل کې دي، د ګټو په شکل کې دي، دا عذابونه به دې امت باندې ناراضي. اول ناراضي د نبی علیہ السلام دعا د څه شوی نه ناراضي. من تحت ارجلکم ولا عذاب هم به دې امت باندې ناراضي، خو څنګه ناراضي؟ کولی تور ناراضي، یعنی داسې عذاب ناراضي د اسمان داسې کاڼي وورېږي چې دا غوڼ امت ایسته ختم شي، یو کس هم ته پاتې نه شي. لکه څنګه چې بني اسرائیلو سره شوي ده، څنګه چې د عادیانو سمودیانو سره شوي ده چې د سیل منې ختم کړي دي، داسې اجتماعي عذاب د من تحتکم من فوقکم وارجلکم ولا عذابونه چې اجماعي عذابونه ټول هلاکي د امت باندې ناراضي. البته جزئی عذابونه پې راځي، داسې کېدی شي په ځینو ځګونو طوفان راشي، په ځینو ځګونو سخت باران وشي، غزګینه وران شي، داسې کېدی شي په خاص ځای کې زلزله وشي، غونډ خلک غزې خلک مړ شي، غونډ امت نه لکه بالاکوټ کې چې څنګه شوي ده. دغه شان د کې داسې کېدی شي چې په خاص ځای کې خاصه پوه شي ځمکه ځان ته خلک راکاږي، خو داسې نه کېږي چې غونډ امت راکاږي، داسې نه کېږي. ځکه نبي علیه السلام دعا داسې ده. نو نبی علیہ السلام دعا چې کومه وه هغه د اجماعي عذابونه وه چې په اجماعي طور باندې به غوڼه خلک به داسې عذابونو نه هلاکېږي څنګه چې مخکیني امتونه به هلاک شوي دي. البته یو عذاب دی امت ته پات دی، هغه چې دی نه او یلبسکم شیعا والعذاب دی، د اختلافاتو د فرقواریت او د ډلهبازۍ او د پارټي بازي والعذاب د دې دعا قبول شوي نه ده. دا عذابونه دا شی په دې امت کې موجود دی. په دې وجه باندې باطلې فرقې به 2 او 1 ته ورسېږي، غټه سطحه باندې به 2 ته ورسېږي. په کچې سطحه چې راوالي نو یوازې شیعګان به 23 کې روان دي، به 23 ډلې د شیعګانو دي، او دا شان کې یو شی چې راغلی به تقسیمې هغه سره ډېر غټ شی جوړوي، خو په غټ سطحه باندې په مسلک مذهبي لیول باندې 2 اویا ډلې جوړې شوي دي. بیا چې دا باقي ورسره جمع کړي چې دا لیبرالایزم دی، دا کمونیزم دی، دا سوشلیزم دی، دا ورسره جمع کړي. بیا هغه خلک ورسره راواخله چې کوم خلک سره یې د ختم نبوت نه دی قایل، هغه ورسره راجمع کړي. هغه خلک راواخله مسلمانان دي خو د اسلامي حاکمیت قایل نه دي، دا نه مني چې قرآن د نظام کتاب دی، دا عدالت کتاب دی، دا د حکمرانی کتاب دی، بلکې د هغې عقیده دار در تلاوت کتاب دی، جماعت کې به سره پروت دی او محراب کې به پروت دی او دا به چېرته په تاخ کې پروت دی، سر تلاوت به دې کې او روجي کې به ختم کې دم به دې کې د نخوه حیثیت نه لري. دا خلک ورسره جمع کړه. هغه خلک ورسره جمع کړه چې هغه شرعي پردې نه دي قایل، هغه ورسره جمع کړه چې د سود د حرمت نه دي قایل، او دغه شان لږ ورسره اخله. نو په دې طریقه باندې دا ډېر زیاتېږي. نو دا او یلبسکم شیعا والا خبره دی امت دا دعا قبول شوي نه ده. بیا خلک راواله چې موږ دا دې ځای خلک یو، دغه نورو ځای خلکو نه بهتر یو، زموږ ژبه دار دغه ځای خلکو ژبه داسې ده، دا د بارډر نه غاړې دې غاړې دي، در دې صوبې خلک در هغه صوبې دي، در دې ضلعې در هغه ضلعې دي، هغه جنګونه را برسېره کړه. بیا دغه شان ده کې د مراعاتو جنګونه او دغه شان ده کې د اقتصادیاتو جنګونه دا ورسره یو ځای نو ډېر لوی مصیبت ته جوړېږي. نو په دې امت کې دا یو مسله مستقله موجوده ده چې او یلبسکم شیعا، چې دې کله ګناهونه کوي نو په دې کې به ډلې سیوا کېږي، څومره ګناهونه ډېرېږي دومره به ډلې سیوا کېږي، دومره به خانه جنګي سیوا کېږي. دا مضمون معرف القرآن په تفصیل سره ځکه شان ذکر کړی دی. ویذیق بعضکم بأس بعض، او وسکی بعض لره جنگ د بعض نورو په دې اختلافاتو په وجه باندې. او د مسلکونو خبره مو وکړه، په دنیا په تاریخ کې به ثابت نه کېږي یو مسلک خلک د بل مسلک سره جنګېدل دی، نه څوک جایز ګڼي، نه څوک بهتر ګڼي، نه څوک فرض ګڼي، او نه په تاریخ کې څوک ثابتولی شي. البته فرقې باطله سره زموږ جنګونه شته، هغې موږ ته هم کافران او د شرک کفر فتوی ورکوي، موږ هم هغوی د اسلام نه بهر خوارج ګڼو، هغوی سره هم لانجې شته. انظروا وګوره کیف نصرف الآیات، موږ څنګه تفصیلي بیانو آیاتونه لعلهم دې دپاره یفقهون چې دا خلک